أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوسل 14 نمبر آیات ته سورة النساء 15 سپاره. لا خیر نشته څه خیر فی کثیر په ډیرو کې من نجواهم د پټو مشورو د دوینا الا مگر من هغه څوک امره چې حکم کوي بصدقه په صدقه باندې او معروف یا په نیکی باندې او اصلاح بین الناس یا په روغه باندې د خلکو په منځ کې ومن یفعل او هغه څوک چې وکي ذلک دا کار ابتغاء مرضات الله د پاره د غوښتنې د رضا د الله تعالی فسوف نؤتیه بزر دی چې موږ به ورکو دته اجرا عظیما لوی اجر. په ډیرو پټو مشورو کې هیڅ خیر نشته. که چېرته پټه مشوره کوي د صدقې باندې حکم یا د نیکۍ متعلق پټې مشورې کوي یا د خلکو په منځ کې روغه جوړ راولي نو دا بیا بهترینې پټې مشورې دي. دوستانو پټې مشورې پټ ګوشه‌نشیني یا سرګوشي دا نه ده پکار. چې په نیکۍ باندې وي او په خیر باندې وي نو بیا ټیک ده. او الله پاک فرمایي چې څوک وکي یو کار د الله د رضا د پاره الله فرمایي زر دی چې موږ به تعالی اجر عظیم درکو. نو هر یو کار د الله پاک د رضا د پاره پکار دی. مونږ که وګورو په دنیا کې ډیر خلک کارونه کوي خو د مخلوق د رضا د پاره د خالق رضا چا په سوچ کې نشته دی. باید چې مونږ یو کار وکړو چې دې ته ونه ګورو چې دا پښتو دو دا دی او دا دی چې دا وایي چې دا ما د الله د پاره وکړل او نو الله پاک وګوره وعده پې وکړه چې زه به تاسو له اجر عظیم پې درکوم. نو کار هغه وي که لږ وي که ډېر وي چې د الله د رضا دپاره وي. دویم پټې مشورې ګوره مشوره چې دا سنت طریقه ده. الله پاک په قرآن عظیم الشان کې فرمایي وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم. مشوره کوه دوی سره په کار کې او بیا فرمایي چې د دې صحابه او کار چې وي دا په مشوره باندې وي. نو مشوره باندې کار ډېر ښه وي. نو الله تعالی د ټولو له ډېرې خوشحالۍ درکړي. هر یو کار یا قدم سړی پورته کوي چې مشوره ورکړي وشي ډېر ښه وي. نو په دغې آیات کریمه کې الله پاک فرمایي چې پټې مشورې کوه خو هغه چې په صدقه باندې وي په نیکۍ باندې وي او د خلکو په منځ کې په روغه جوړه باندې وي. د دغه نه علاوه د چا خلاف پټې مشورې کول چاته ضرر رسول چاته نقصان رسول دا مشوره هم ګناه ده. دا مجلس هم ګناه ده. دا غلطه لار ښودله چاته دا هم ګناه ده. دا مجلس به هم د تا دپاره وبال وي. نو دغې آیات کې د دغې خبرې وضاحت شوی دی. الله تعالی د موږ تاسو له په قرآن عظیم الشان عمل راکړي. صدق الله العظیم.